اولنی نمبر د تحصیل جهانګیري راځي. په تحصیل جهانګیري کې د عوامي نیشنل پارټۍ نامزد امیدوار هغه د قسمت دونی جوړ شو او خوش قسمته جوړ شو. خټک قوم هغې ته خپل چې کوم هغه تحریک والا راوچت کړی و، نو هغې ډېر تیزۍ سره په علاقه کې هغې کې صفبندي شروع شوې ده. نن سراج خان په مصري بانډه کې د سکندر خان دپاره غټه شو پاور شو کړې وه او په راروان سوله باندې د دغه خټک قومي تحریک چې کوم ناره والی شوې وه د دې ډېره لویه یو پاور شو ده په نظامپور کې، او دغې کې به د میا افتخار حسین کلیدي خطاب یا اخري خطاب اخري جلسه به کېدی شي، دا د انتخابي مهمې څه به وایي. تفهیم به څنګه تاسو خبر بریک کو چې خټک قوم یو ځل به یو شوي دي خپل خټک کم کینډیډیټ دی هغه په دې تحصیل نظامت جهانګیري وایي راویستو دپاره بالکل دا خبر صحیح ده. او د 2008 کې الاینس جوړ شوی په خوړې نظامپور په سطح خټک قومي مومنټ الاینس چې جوړ کړی بصیر خټک چې هغې الاینس په نتیجې کې به ایم پی ایم جوړ شو د خوړې علاقې نه اکثریت خلکو ورته ووټ ورکړو. هماغه چې تاریخ چې دی هماغه بیا دوراویږي. بصیر خټک اوس رامخکې شوی دی او خپل پیپل پارټي ده، پیپل پارټۍ کې اوس هم دی خو پیپل پارټۍ سره هغه اختلافات پیدا شوي دي. نو هغې د وجه هغه خټک قوم چې کوم کینډیډیټ دی د عوامي نیشنل پارټي سره تعلق دی سکندر خان خټک هغه حمایت اعلان یې کړی دی په ټلیفونیک رابطې باندې او هغه اطلاع دا کړې د علاقې کې جرګۍ مقرر کړي د هغې ټول علاقې کې ګرځېدلي د ډېر غټ پیمانې باندې تیاریان یې تفهیم روانې دي. 16 تاریخ هغوی ټاکلی دی 16 دسمبر باندې ماخیر دا لاست انتخابي کمپین ډېر اهم لویه جلسه ده. خوړه خټه کې چې دي هغې کې یو لوی جلسه روانه ده 16 تاریخ باندې او خټه قوم په اتحاد په شکل کې دا جلسه وي. دې کې بصیر خټک دی هغه ټول تیاری مکمل کړی دی. بصیر خټک مونږ چې د علاقې کې هغه سره 16 17,000 15,000 14,000 ووټ بینک هغه سره خپل د علاقې کې اتحاد په شکل کې هر ټیم د سره موجود یا کو د خپل حمایه ودرېږي یا د بل چا کینډیډیټ حمایت کې یا ووټ د بینک د سره ډېر وخت نه د سره روان دی. هماغه ووټ د سکندر خان خټک په حق کې استعمالونو لپاره دا ټول سرګرمیانې روانې دي. خو اوس دا عنایت چې دی صرف خوړې خټک په سطح نه دی پوره علاقې د لکه تحصیل جهانګیري کوم حلقه چې ده په ټول حلقې کې خټک قوم دی هغې ټول حلقې کې خټک الاینس جوړ شوی دی. هغې پیله جلسه چې ده 16 دسمبر باندې فیصله کن جلسه ده. په هغې کې بصیر خټک به خطاب کوي، سکندر خان به خټک خطاب کوي، مسعود عباس خټک به خطاب کوي. بل عوامي نیشنل پارټي مرکزي جنرال سیکرټري دی میا افتخار حسین آب هم راځي هغې به ورته خطاب کوي. او کم چې دي نو موږ اندازې مطابق دغه جلسه چې کوم ده دا 16 دسمبر باندې کوم جلسه ده په خوړه نظامپور کې خټک الاینس کوم جوړ شوی دی نو هغې دا فیصله کن جلسه ده پاور شو ده او دا تحصیل نظامت چې کوم الیکشن روان دی په دې باندې ډېر انداز کېږي تفهیم ولې چې دا یو دغه پیدا شوی دی په علاقې کې خلکو کې الاینس جوړ شوی دی او یو ذهن خلکو تیار شوی دی چې د خپل علاقې امیدوار چې غیرت کولو چې خپل علاقې امیدوار د خټک قوم آبت کامیابی نو دې د وجه یو لوی دغه روان دی او دا کوم کمپریس تحریک چې دی نو دا خوړې نظامپور نه واله تر اکوړي او پورې سیند علاقه چې دا سیند نه پورې کوم علاقه د میسا مصري بانډه مرټي علاقې ټول علاقې دا آواز خور شوی دی. دا ټول بیټ په هغې کې رالو شیدو شو جهانګیري شو او ادمزي او کوړې پورې سایډ چې واوړي میسا نه واله ندرکو ته مصري باندې پورې دا ټول خټکنامه علاقه ده. ټوله کې دا یو آواز چې یو تحریک دی دا خور شوی دی. دا خوړې خټکم جلسه چې ده نو دی کې دا ټول علاقې خلک شرکت کوي او یو آواز باندې دی متفق کېږي او سکندر خان خټک چې دی هغه دی ټاکلی دی خټک کوم الاینس دی دا ټاکلی دی او دته خو دی ووټ ورکوي. نو دا خوړې خټک چې کوم جلسه ده 16 دسمبر باندې نظامپور علاقې دې ته ډېر اهمیت میلاویږي او دی دا رزلټ چې کوم دی په دې باندې دا اثرانداز کېږي. خټک قومي تحریک خټک تحریک دا په جلسې باندې اثرانداز کېږي.
دغسې ګرانو کتونکو